بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه د مسلم لیگ نون رهنما حاجی عنایت الله خان صاحب سره موجود یم. د دوی سره به مونږ خبرې کوو چې کوم د حکومت کارکردګي ده، چې کوم په افغانستان کې صورتحال دی، ورسره چې کوم را روان انتخابات دي د هغې لپاره د مسلم لیگ نون تیاریانې، او چې کومه په ملک کې ګراني ده. د وزیر اعظم عمران خان چې کوم وفاقي حکومت دی په هغې باندې د دوی څه نظر دی. نو حاجی عنایت الله خان ستاسو مننه چې موږ مشرق ټي وي چینل ته وخت راکو. اول خو دا راته ووایئ چې کوم د افغانستان صورتحال دی ستاسو په هغې هکله باندې څه نظر دی؟ علمنور وزیر ستاسو ډېره زیاته مننه، ستاسو د ټول ټیم او ستاسو د مشرق ټي وي موږ ډېره زیاته شکرګزار یو چې تاسو ټیم خو راغلی موږ له افغانستان باره کې به جي موږ ډېر دغه له ضرورت نشته دی جي. خبره دا ده چې دو په خپل منځ کې تقریبا د تیر د څو تقریبا 30-40 سالو نه دی په خپلو منځو کې په خپل کور کې دی د یو بل سره لګیا دي. موږ دا غواړو چې په افغانستان کې امن وي. هغې امن چې کوم یو دی زموږ ټول پاکستان له نړۍ له هغې ټولو له په هغې کې زموږ ټوله فایده په دې کې ده چې په افغانستان کې امن وي. نو نن ورځ دا ده چې دی په قطر کې هم دفترې کولاوې کړي دي، چې امریکا هم په هغې کې د دو سره په پارټنرشپ په ناستي کې وه افغانستان. نو په کار دا ده چې دو په خپل منځ کې کینی او خپل د کور مسلې په خپل کور کې په خپله خاوره کې دننه دی حل کړي. نو د دې نه علاوه موږ نور څه نشو ویلی د دې چې دی په یو په بل بلیم لګوي. نو هغې نه ښه دا ده چې دو په خپلو منځو کې کینی او د هغه شی وګوري چې دی زموږ مسله په کوم ځای کې ده. نو دا مسله که دی په خپله حل نه کړي دا د بار نه هېڅوک هم نشي حل کولی. ټوله دنیا ورته راغله، نیټو فورسز راغلل، څه نه وشول، هر چا ټولې دنیا ولیدل، خو بهرحال هغې اوسه پورې امن چې کوم دی په هغې کې نه راځي. هغې واحد یو حل دا دی چې دو به په خپل منځ کې کینی او خپله مسله په خپله حل کوي. ستاسو ته په روان وخت کې په افغانستان کې څه په نظر راځي؟ افغانستان کې چې موږ اوس کوم لکه د افغانستان خو که تاسو وګورئ بلکل څه عجیبه غوندې پس منظر یې دی د افغانستان چې لکه ټیک شو چې هغه له الله ډېر څه ورکړي دي افغانستان له، که هغې که مدنیات دي، که د هغه سیزن دی، که د هغه هر څه تاسو وګورئ په هغې کې څه کمی نشته. خو چې کوم د خلکو سوچ دی هغه تقریبا که تاسو وګورئ هغه په خپلو منځو کې هم سره ایسپټ کوي نه. نو چې خپل هم نه ایسپټ کوي، د بل هم چې دی که څوک پکې سالسي کوي په هغه باندې هم دی ابجکشن کوي. د پاکستان چې کومې د دو سره که تاسو وګورئ چې کومې د دو سره لکه په پاسټ کې تاسو وګورئ چې زموږ د پاکستان د دو سره څه نه دي کړي. خو که نن هم تاسو د هغو نه تپوس وکوئ نو دا وایي چې زموږ کور که نن تباه او برباد هم شاید پاکستان هم به دی زیات علي. نو موږ د دې دپاره دعا کولی شو چې پروردګار د دو په خپلو منځو کې سره ورونه کړي. زمونږ ګاونډ دی او ګاونډ مونږ احترام لرو. مونږ په دې باندې حقیقت خبره ده چې په افغانستان کې امن راشي لکه په پاکستان کې امن راغو. مونږ افغانستان داسې شمارو لکه خپل ځان او په هر محاذ باندې مونږ د دو دغه کوو ستاینه یې کوو چې الله د په دې کې حاجی عنایت الله صاحب اوس راځو چې کوم موجوده حکومت دی د وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته ووایو، تحریک انصاف حکومت دی، دوی ته خلکو د تبدیلۍ په نوم ووټ ورکړی و چې تبدیلي به په ملک کې راشي. تر اوسه پورې تاسو ته په ملک کې څه تبدیلي په نظر راځي؟ یاره جي داسې دی چې کله عمران خان الیکشن چې کله د 2018 نه مخکې که تاسو وګورئ د میاسې په وخت کې به چې دوی کوم دغه به یې کولې چې موږ به دا شانتې د شودو او د شهدو نهرونه به موږ په دې ملک کې دغه کوو. هغې کې اورسیز چې کوم و هغو ډېرې زیاتې تمې وې او په دې کې داسې به وګڼئ چې زمونږ نوکرپیشه چې کوم و هغه هم داسې و، زیاتره ینګ دا کوم زمونږ ځوانان دي دغه ډېر زیات پر امید و چې دغه به وي. او 200 کسانو معیشت چې ما سره معیشتدان را سره دي او زه چې څنګه راشم نو دا به بلکل هر څه به دغه شي. نو چې کله خان د دوی حکومت راغی د عمران خان نو موږ لا په دې ټیم پته ولګېده چې ده سره څه دي. نو ده راوړاندې کړل چې تاسو چرګې هګۍ کټې چې کوم دي، بیا هغې نه بعد مخکې لاړو زیتون شول او د هغې سره چې کوم دی سیکنډ ورسره دی چې بیرې به لګوو، شات به ترې جنریټ کوو.
نو خلک چې کوم دي هغه دومره زیات ډیساپوینټډ شول د دوی نه چې بی که کوم شی په ملک روانو زموږ یو زری ملک دی چې بده کې د یو شي کمی هم نشته دی هغې کې زموږ چې کوم غنم و کوم ځای له لاړلو هغه په څه وجه باندې لاړلو تاسو له هر څه د دغه خبره دا چا نه پټېږي نه دا ټول دی ایکسپورټ کړل بیا هغه غنم بیا واپس واغستل بیا واپس امپورټ کړل دا شان دی چینی سره هم هغه شان دی نو دا خلکو هر څه په خپله باندې ولیدل چې کوم په دې ملک کې کېږي ته هغې طرف له توجه ورکړه هغې سره دا هم ښې خبرې وې موږ دا نه وایو چې دا خو هغې تبدیلۍ کې لا ډېر ټایم دی بیره چې کله رسیږي زیتون چې کله کېږي نو هغې دپاره به خلک انتظار کوي یا خو وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم پاکستانی ولس و د دوی ډېر زیات امیدونه وي هم 2018 انتخاباتو نه مخکې خلکو بیا مطلب که ووټ ورکو که نه کو ورکه څنګه وه خو منتخب شو وزیر اعظم جوړ شو خو اوس خلک داسې ښکاري چې خفه دي د دې خفه کولو چې کوم ولس خفه دی د دې وجه څه کیدی شي جی خلکو یو خواب لیدلی و چې مونږ له به په تاڼه کې مونږ له به په هسپتال کې سهولتونه وي تاڼه کې به مونږ له دی چې انصاف به وي مونږ له به په د دې نه علاوه په پټوار کې تحصیلدار سره هغه چې تاسو وګورئ هغه هر یو شی چې کوم یو دی څومره پوسټینګ ټرانسفر وغیره دا ټوټلی که تاسو وګورئ په پنجاب کې دي یا چېرته دي تقریبا 100% خو نشو ویلی مونږ خو تقریبا زیاتر ټول یا په واسطه دي یا هغه باندې په پیسو په وجه دی یو د بل ټرانسفر نو هغه نظام چې دومره زیات خراب شوی دی چې نه تاڼې له څوک ځي چونکې دنه خلکو یو امید و چې دغې که به دی مکمل فرق به د اولې ورځې نه راځي پولیس ریفارمز دی وایي چې مونږ کوو دومره کمپلیکیټډ دي چې هغې که ته که یو طرف یې چیړې نو بل طرف له خرابېږي که هغه نه دغه کوې نو هغې که دوی دومره څه اسم نه دي پکې کړي هغې که د اسم نه دي کړي دی کوشش شاید لږ ډېر کړی وي خو دوی مسله دا ده چې دوی په خبره سوچ نه کوي اول خبره وکړي هغې نه بعد راځي بیا وایي چې مونږ کار کوو نو هغو له بلکل چې دغو له دا کوم کسان دو د ځان سره کېنولي دي لیفټ رایټ یو خو هغه کسان ټول په پاکستان په طرف د هغو توجه هم نشته هغو ټوله توجه کرپشن په طرف ته چې بی مونږ په عمران خان باندې انویسټمنټس کړي دي خپل انویسټمنټ مونږ په څه طریقه واپس والو هغه څوک یې چینی په شکل کې دی څوک هغه د ستا په ادوایاتو په شکل کې دی چې کوم ستاسو ادوایات څه په ډفرنټ شکلونو کې دي نو دغه خلک چې د سره کوم په کیبنټ کې ناست دي دا چې مخلص کس نه وي تاسو د یو دوه خبرې کړې وي چې زما سره به کاف لیګ او د ایم کیو ایم نو نن هغه تاسو ګورئ ټول د سره ناست دي دا شانتې نو د په خپله باندې په دې خبره باندې فخر کوي چې یو ټرن چې څوک علي هغه چې دی هغه صحیح لیډر هم هغه دی سیاستدان هغه دی نو د ده نه به موږ څه شي تمه وکړو او چې کوم عوام دي هغه بالکل مایوسه نه انتهایي خلک دې ځای له رسېدلي دي چې د اختر کې په موږ ډېر کسان داسې ولیدل چې چا د دوه درې کپړو وس و هغو ځان له کپړې هم نه دي اخیستې بېروزګاري چې دې ځای له ورسېدله او د ده نه چې یو تمه وه چې دا کوم د ویلو چې زه به سسته مکان او بلا سود دغه به ورکوم دا چې بیسیکلی دا یو پروګرام د جماعت اسلامي و چې دا په د نادرن ایریا هنزا وغیره په دې کې دی دا شی کړی و او د دې چې کوم میجر ډونر چې کوم اب هم ته حیران شي دا خبره اوسه پورې چا لا د دې علم هم نشته دغه مین ډونر چې و میاں محمد نواز شریف او شهباز شریف هغو به د خلکو له قرضه ورکوله په دې شکل باندې چې تاسو په خپل کورونو سره 2 کمرې لکه د کلاس جوړې کوي چې ټورسټ راځي اکاموډیټ کوئ د هغې تاسو د هغې نه پیسې وغیره نو ستاسو چې کوم هغه انکم راځي ستاسو به د هغې نه قرضه هم ختمیږي او ستاسو روزګار 6000 فیملیز جي 6000 فیملی دا د په روزګار کړی وي دا چې د نن 3-4 کاله شاته خبره ده اوس به مخکې دا څومره شوی وي خو بهرحال یو ډېر ښه پروګرام و که دی هغه امپلیمنټ کړی هم وای خو د دې چې ټوله توجه یو بل طرف ته لاړه چې کار خو کولی نه شو خو په ټولو نه ښه خبره ده خو د میاں نواز شریف تخته ده اره اوچتوه او د عمران خان پې لګاوه نو دا کار خو یو کو خو په دې باندې خو عوامو تسلي تاسو د کرپشن خبره وکړله چې کرپشن کې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي بالکل حقیقت چې فقی کابینه کې هم په صوبایي کابینه کې هم که خیبر پښتونخوا دا که پنجاب دی په مختلفو کسانو باندې الزامات لګېدلي دي چې دوی کرپشن کړی دی مختلف سیزونو کې دوی ملوث دي د وفاقي کابینې نه څه غړي لرې هم شول او چې کومه د پنډۍ رینګ روډ کې کوم کسان ککړ وي لکه خاص کر زلفي بخاري د خپل عهدې نه لرې شه اوس چې کوم هغه ریپورټ راغی په هغه ریپورټ کې دوی ته کلین چیټ میلاو شوی دی او چې کوم نور افسران دي د هغوی خلاف به کاروایي کیږي د نومې تحریک انصاف دی خو په دې کې انصاف مونږ دا وایو د سره شته دی نه
دله چې په اوله ورځ باندې د مسلم لیگ د نون د طرفه ما په خیال د پیپلز پارټۍ د طرفه د ټولو طرفه دته ما په داسې یو افر و چې بای د پاکستان دپاره موږ د ستا سره ملګري یو د پاکستان په آبادولو کې د پاکستان په خوشحالۍ کې موږ د ستا ملګري یو موږ در سره هر قسم هغه کوو دوی صرف جی یو ګردان زده کړی دی پوه نه شولې په هره صفحه چې اړوئ د دو د کتاب چې هر څو پاڼې دي چور 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 اوس چې کله یې وکتل چې چور نو هغه د ټول د ملګري او د کسانو نن ورځ چې څو پورې د احتساب د دې خپلو ملګریو نه وي کړی او دا د بل احتساب کوي دا ورسره اول هېڅوک هم نه مني او دا احتساب دا قوم کله پرېږدي نه دا به بلکل هم کېږي که نن وي او که سبا وي که د دو د حکومت نه بعد وي مسلم لیگ نون به مکمل مونږ په یو طریقه هم چې د پاکستان نقصان وي مونږ قطعا هم دوله نشو پرېښولی نور د دو سره ادارې وې په بېشماره ادارې دي د دو سره انټي کرپشن نه نیولې ستاسو نیب نه نیولې ستاسو د ورپسې ځای اف آی ای دا ستاسو نور د کافي دغه دي میاں نواز شریف او د دو ملګري زمونږ چې څومره دغه رهنما نو هغه دوی ټول ویم نیول گرفتار یې هم کړل هغو خلاف انکوایري هم وچلېدلې هر څه وشول خو د هغو نه خو تر اوسه پورې څه داسې یو شی هم راونه وتلو تاسو احسن اقبال غوندې سړی وګورئ نور زه ډېر اګزامپل درکوی شم چې هغه نن هم دلته په رنټ په کور کې په اسلام آباد کې اوسیږي هغه نن هم د رنټ په کور کې په اسلام آباد کې اوسیږي تاسو له زه نور بېشمېره کسان ښیلی شم خو بهرحال د میاں نواز شریف چې کوم بدقسمتي ورته ووایئ هغه د ملک دپاره دومره څه کړي دي چې دا مونږ کوم وینو په دې نه ډېر زیات نور ښه کارونه داسې دي چې هغې په دا کې سره ځان هم نه دی شو کړی نو مونږ دا وایو چې په کوم یو سړی د ملک دپاره یې څه کړي نو کم سے کم هغه له کریډټ ورکول پکار دی د موجوده حکومت د ولس لپاره داسې کار چې دوی کړی وي چې تاسو هم ته مستاثره شوي وئ داسې څیز تاسو ته تر اوسه پورې 3 کاله نه زیات ټیم کېږي په نظر درته راځي نو یو خو یې د دسترخوانونه درته ولګول دسترخوانونه دي چې فري لنګرخانې چې کومې دي لنګرخانې دي او د دې نه علاوه د ده چې کوم دی د ده چې څومره سوچ دی یا د ده کوم دغه دی د ده غټه مسله دا ده چې دی کومه خبره ور مخکې کې نو د ځان سره یې دا دغه کړې ده چې په دې هر یو شي باندې زه عالي انال یم ده له اف بي آر والا چې کوم زموږ دا کېناستل نو هغه له دی چې لګیا شو چې داسې هغه پکې 20-22 ګریډ افسر دی هغه نه تپوس وکړه چې موږ څه اصلاحات راولو الټه ورله دی لګیا شو هغې ریزلټ څه دی چې ستاسو اف بي آر دغه تاسو وګورئ چې کوم ریټرنز دي ټول راکم شول خپل هدف یې هم نه دی پوره کړی نو موږ دا ورته وایو چې بای ته خپل کار چې ستا کوم کار دی 15 کاله د ستا ټایم دی 3 کاله تا تیر کړل 3 کاله کې هم ته په دې لګیا یې چې فلانا چور اور فلانا چور ته د دې نه پرېږده د دغه احتساب هم دغه عوام کوي نن دغه عوام که تاسو وګورئ چې چېرته د دو ایم پی ای خلکو را ایثار کړی وي خپلو علاقو له نشي تللی چونکې دا په غلا راغلي خلک دي د دو دغه بکسې پټې کړي دي د دغه د اوټونو دا راغلي هغه خلک دي دا په ایمان سره ته یم دغه خپلو حلقو له هم نشي تللی خو که دلته د کېنول نو بیا چې دی لګیا شي نو حیران دا غوندې خبره ده موږ خو په ایمان که دوی په دغه باندې پوهېږو که دوی کوم فکر ورکوي عام غلط چې څه دي هر څه یې الټه راون کړي دي ملک ته د خدای خیر وکړي ګوره جي زه تاله یو دا خبره بله چې مسلم لیگ دا نه وایي چې ما سره د حکومت وي حکومت یې مخکې هم تیر کړی دی بیا به هم راځي بیا به هم راځي بیا به هم راځي خو دا پیره چې کوم کارونه مسلم لیگ کوم پراجکټس روانو که تاسو د سواته پورې هم ځئ په دې کې دی امیر مقام صاحب چې څومره خواريانې کړي دي ما له پته د شپه ورځ په هغې کې لګیا او په هغه باندې خلکو بیل بیل بلیمونه ولګول پوه نه شولې که نه شانته بی دغه شی دغه هغه هم نیب طلب کړی و
هغه هم نیب طلب کړی و امیر نیب طلب مقام کړی و. نو هغه ګوره سیاح تاسو ګورئ هغه خلک په هغې کې په زرونو په لکونو فیملیز پاتې کېږي. هغې خلکو ورسره روزګار ښه شو. نن ورځ اوس دی راغلل چې نه ټوریزم پکار دی. بهی دا ټوریزم خو دغو خلکو تاسو له مخکې وی چې پکار دی. تاسو به بلیمونه ولګول چې دا شوي او شوي دي او کرپشن شوی دی. ښه کرپشن در سره نه ثبوت شته، نه در سره ګواه شته، نه در سره څه شته. بیا چې کوم ټینډر د دوست په وختونو کېږي هغې نه یو په دوه په ډبل باندې دي. خو بهرحال موږ سره موږ فلحال که څه وایو هغه تاسو نشر کولی نه شئ او پوه نه شئ، ستاسو تر وړاندې دي دا هر څه. د ستاسو قائد میا محمد نواز شریف صاحب د پټۍ د مشرانو دپاره او د ورکرانو دپاره هدایات څه دي چې دوی موجوده چې کوم حکومت دی د تحریک انصاف حکومت دی د خپلې پټۍ د ورکرانو مشرانو دپاره څه هدایات دوی ستاسو مشر جاري کړي دي؟ ګوره جي د میا صاحب حقیقت دی چې د ده حوصلې ته زموږ سلام دی. میا صاحب چې کوم دی هغه یو د ترقۍ نوم دی، هغه د خوشحالۍ نوم دی. میا صاحب که تاسو وګورئ چې کله یوه سانحه چې وشوله عمران خان په سټیج را پرېوتو نو دی اول د ګلونو سره ورغی هسپتال ته، هسپتال ته ورغی د ګلونو سره. او که دلته د محترمې والا چې کومه خبره هم دلته شوې نو خپل الیکشن یې پاسپونډ کړل او په هسپتال کې میا صاحب دلته ولاړو د بېنظیر بټو شهید سره الله دې وبخي. میا صاحب دا وایي چې تاسو به د اخلاق په دایره کې دننه سیاست دی. که پی ټي آی والا دي هم زموږ وروڼه دي، که دا نورې پارټۍ والې دي زموږ وروڼه دي. دا که پردی خو ټول زموږ یو خلک یو، یو دغه یو، پوه نه شوې. دو سره نن احساس نشته، دو سره نن احساس نشته. دا چې کله راغلل دغه خبره عمران خان په خپله ومنله چې د میا صاحب کوم سوچ دی عمران په خپله ومنلو چې موږ 2 کاله پورې په کار هم نه پوهېدلو چې دا څه دي. 2 کاله پورې په کار نه پوهېدل چې دا څه دي. او خرچې خبره به کوله نو د کې پي هاوس او د دغه والا نو 25 که 27 کروڑ روپۍ د یو کال صرف د دې بیل راغلی او د چای او د بسکټو. نو خبره دا ده چې هغه خبرې دی اوس په خپله باندې ومنلې، په خپله باندې ورو په ورو یې مني. او موږ چې دا بېشماره کسان موږ پېژنو نو هغه اوس هم په دې کې دي چې خدای دې وکړي چې د دو حکومت نن هم خدای ختم کړي چې دا څه تباه شول تباه شول، که د اوس هم نور بچت کېږي چې الله مو ته خلاص کړي. د مسلم لیگ نون رهنما عابد شرعلي سره چې کوم په لندن په یو هوټل کې کوم کسان ملاو شوي وي هغې نه پس یو عجیبه صورتحال هم پیدا شوی و، کنځلې هم یو بل ته دوی کړی دي. دا ډېر نیچ حرکت نه دی او چې کوم دوی مطلب د خوراک دپاره عابد شرعلي د روټۍ دپاره تللی و. نور که د پی ټي آی کسان وي که پاکستاني وي نو دوی دغه ډېر نیچ حرکت نه دی کړی. اصل کې جي د پی ټي آی یو داسې سوچ ښه ډیولپډ کو چې هغه ټوله کنځله، هغه ټوله بدتمیزي، هغه ټول د اخلاق نه لاندې غږول دی، لکه بلو د بیلټ دی چې کومې خبرې دی کوي. به هر یو سړي یو پرسنل لایف دی، هغه خلاف که تا سره سي ستا سره بېشماره محکمې دي، ته په هغې محکمې باندې د هغوی احتساب وکړه. عوام شته اوټ د نه ورکوي، ډېرې خبرې کیدی شي. خو که ته په هر یو ځای کې یو سړی ته وینې او هغه ته ته کنځلې چور او دا کوې نو دغه د دو بېشماره منسټران دي، څوک په ایرپورټ دي، څوک دلته دي، څوک پېښور کې دي. نو سبا چې میا صاحب خپلې هدایات جاري کړي نو دوی د موږ نه لکه هغې دومره ټف ټایم به ورته میلاویږي چې دوی سوچ هم نشي کولی. د مسلم لیگ نون د روان انتخاباتو لپاره څه تیاریانې دي چې کوم 2023 انتخابات را روان دي په سر باندې دي؟ ستاسو هلې ځلې څه دي په اسلام آباد کې؟ علنور خان زمونږ چې کوم د 2018 الیکشن و موږ د دې عوام شکرګزار یو. هغو موږ له خپل اوټ چې کوم دی هغه موږ له راکړی دی. هغو خپل قاید سره خپل د مینې اظهار کړی دی. هغې کې هېڅ پټه خبره هم نشته دی. هغه ریزلټ چې هغې کوم دی ستاسو دا ضمني الیکشن یې مو لیدی چې کوم دغه هغه کراوډ هم تاسو ولیدلو. د دې نه علاوه که تاسو د میا صاحب دی یا دی خو بهرحال هغې نه بعد خو د مریم تاسو دا جلسې وګورئ چې د کوم خلک پکې ولاړ او څومره مینه ورسره کوي. دومره جلسه تاله نن سبا د یو لیډر هم نشي میلاوېدلی، د یو لیډر هم نشته دی. حاجی عنایت الله خان صاحب که حالات داسې روان وي نو خلک به تحریک انصاف ته په 2023 کې ووټ ورکړي لکه کوم چې موجوده په ملک کې مهنګایي ده یا نور مسایل دي، لکه خلک هم د تحریک انصاف نه خفه ښکاري، خفه شوي هم دي چې دا لکه مطلب یو د اسد قیصر چې کوم ورور و هغه یو ویډیو په سوشل میډیا جاري کړې وه چې په نن نه پس د ما سره څوک رابطه مه کوئ د کار دپاره او ما چې کوم د تحریک انصاف دپاره ووټ غوښتی و په هغه باندې زه د خلکو نه معافي غواړم. نو تاسو ته په روان انتخاباتو کې څه په نظر راځي؟ یاره جي دا دی چې ده کومې خبرې کړې وې
که خبرې سر له ورسولې زه دوباره هغه خبره بیا ریپیټ کوم دا انډې چوزې مرغې او دا ستاسو بیرې که دغه شي نو خلکو ولیدل چې او ټیک شوله په دې کال یو نیم کال کې دا راورسېدل خلکو وخوړل دوی کتل بیا خو کیدای شي یو نیم راپاسي او څوک ووټ ورکړي او د دې نه علاوه که څوک لږ شعور ساتي لږ ځان ته پاکستانی وایي زه تاسو ته دا یو څو خبرې چې د میا صاحب نن تاسو موټروی تاسو وګورئ تاسو سیپیک وګورئ ستاسو د دې نه علاوه اټمي دماکې وګورئ د دې نه علاوه بجلی تاسو وګورئ د دې نه علاوه که زموږ په فاټه کې امن لږ ډېر هم راغی دا د ده په هدایاتو چې ورته چې بی دا شی ختم کراچۍ کې ستا دا حل چې هغې کې به ټوله ورځ بتۍ به لګیا وې هغه هر څه ختم نو میا صاحب خو چې څومره څه کړي دي زه دا وایم چې په پاکستان باندې د میا صاحب ډېر غټ قرض دی د میا محمد نواز شریف پاکستان باندې ډېر غټ قرض دی او د میا صاحب نام چې کوم دی دا په تاریخ کې به وي دا کله هم نشي میټاوېدلی دا کله هم نشي میټاوېدلی د پاکستان چې کوم مطلب لکه وزیر اعظم عمران خان وایي چې داسې پاکستان به موږ جوړوو چې نور ملکونو ته به موږ امداد ورکوو دا خبره خو یې ټیک کړې ده چې موږ به داسې جوړو خو جوړولو کې خو درې نیم کاله تېر شول یو نیم پاتې دی چې دا څنګه یې دی جوړوي دا څنګه چې دی جوړوي که په دې شانتې یې جوړوي نو بیا خو ته موږ د ده شکریا ده چې دا څومره یې جوړ کړی دی دومره بس دی چې دا څومره یې جوړ کړی دی دومره بس دی مخکې دی بس پرېږدي پوه نه شولې دا خلک د په کراره پرېږدي دا بیسیکلي کرکټر دی د ده یو عادت جوړ شوی دی دا داسې کوي چې هره ورځ راوځي دا وایي که چېرته زه کرکټ ته روان یم پوه نه شولې او میچ ته یا به ګټم یا به بیلم واپس به راځم بیا به خلکو له نوې خبره کوم د سر نه چې دا ور وشول هېڅ خبره نه ده دوباره به نوی میچ وي نو بیا به دا دا هغه خوبونو کې پروت دی د له سره د دې پته هم نه لګي چې وزیر اعظم څه پروټوکول دی د وزیر اعظم سره څه دي هغه د دې پاکستان د تورو د سپینو مالک دی دکه چېرته غوښتل د پاکستان تقدیر د بدلولو دپاره د ده نه غټ چانس بل چاته نشي میلاوېدلی چې ټولې ادارې هم ورسره په یو پیج باندې او د نه اوورسیز پاکستانی هم ورسره لوکل چې څومره دغه و هغې خلکو د ده سره څه نه څه منډه لکه دومره په یو پیج چې تا سره ټولې ادارې وي زموږ خو بدقسمتي دا وه بدقسمتي زموږ دا وه چې د اولې ورځ نه که تا کتلې د دو درنې لګیا وې قادري صاحب هم راغلی او هغه هم پکې دا په د اسلام آباد کې لګیا او څه کفنې مفنې به دم ګرځولې به د اسلام آباد کې وه یوه پټاخه چرچا راغوزاره کړه که څه او قادري صاحب سټیج نه نور یو ټوپ کولو خو چا را ایثار کړلو که نه نو دغو خلکو د ملک چې دی دا خیرخوا نه دی ملک بربادي او تبعي سبب جوړ شول دغو نه نوره د هیڅ د ښې تمه نه ده پکار چې دا را روان لږ ټایم پاتې دی به د ملک بدلون راولي کتونکو تاسو د مسلم لیگ نون رهنما حاجي عنایت الله خان صاحب تفصیلي خبرې واورېدلې اوس به د مسلم لیگ نون پخوانی ایم ان ای حاجي نذیر خان وزیر سره به مونږ خبرې کوو خاص کر چې کوم د افغانستان ایشو ده ورسره چې کوم قبایل د څه مسایلو سره مخ دي په قبایلي علاقو کې چې کومې را روان انتخابات دي د هغې لپاره چې کومې د دوی هلې ځلې دي د مسلم لیگ نون د هغوی سره به په دې باندې هم خبرې کوو او دې نه علاوه دوی هم چې کوم فاټه مرجر وو په هغه کې لوی کردار ادا کړی وو خو خاص کر چې کوم په اوس بجټ پیش کو حکومت په هغه کې د 100 اربه روپۍ په ځای باندې 4 اربه روپۍ 450 اربه روپۍ چې کومې متحز کړي دي په هغې باندې به هم د دوی سره خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ